عبدالله بن مبارک رحمه الله تاسو به پیژنئ یا کني پیژنئ وسو پیژنئ آسان خبره پیژنئ به نه پیژنو جواب دی چې وسو پیژنئ عبدالله بن مبارک رحمه الله دا هغه سړی دی چې دا د امام بخاری صاحب استاد دی ته امام بخاری صاحب استاد شي ورکوټه سړی وي هغه ډېر غټ سړی امام بخاری صاحب اصح الكتب تحت ادیم السماء د ټولو نه بهترین او صحیح ترین کتاب په مخ د ځمکه باندې د بخاری کوم دی بل نشته د قرآن نرسو دغه د صحت مرتبه ده عبدالله بن مبارک دا د امام ابو حنیفه رحم الله شاګرد دی د امام بخاری رحم الله استاد دی او دا زوی د چا دی نو دا تاسو ویل کی عبدالله بن مبارک معلومی کی دا چې د پلار نوم مبارک دی پلار نوم څه دی مبارک دی او په صحیح معنی کې مبارک دی مبارک څه مطلب برکتی الله دومره برکت ورکړو چې الله څنګه اولاد ورکړو د انسان د ځوانۍ برکت یې کړ الله رب عزت هغه اولاد ورکړي نیک عمل او صالح اولاد ملاویدل دا د انسان د ژوند ټوله سرمایه ده بس ځکه انسان خو مبري دا هغه نرسو چې کومه سرمایه هغه پاتې کېدونکې ده نو هغه د اولاد په حدیث کې ثابت دي چې انسان کله مړ شي د ټول عمل به منقطع شي سوا د یو څو څیزونو نه سوا د یو څو څیزونو نه په هغې کې څه دی قرآن هم په هغې کې دی او په هغې کې یو چې کوم دی او ولد صالح نیک اولاد یدعو له هغه د خپل مور او پلار دپاره چې دعاګانې کوي بلکې نیک اولاد چې هغه په نیکو باندې روان دی نیک عمل کوي نو ته به مړ یې خو لیکن قبر ته به ستا فایده در رسیږي ستا عملنامه به د فایدو نه خالي کېږي نه او ستا رجسټر به الله نه بندوي ځکه د الله فیصلې دي بس عبدالله بن مبارک دا زوی دی د مبارک حیثیت ته تاسو وګورئ قرآن څنګه خلق تیاری کنه وی عبدالله بن مبارک د ابلار مبارک دا د یو قاضي سره په باغ کې څه دی غلام دی نوکر دی د انارو باغ د قاضي صاحب او په هغې کې دپاره مالی څوک ساتلی مبارک قاضي صاحب مالی چې کوم دی مبارک ساتلی دی او هغه چې کوم دی د انارو په باغ کې څوکیداري کوي نو وی باغ چې کوم دی کله مبارک د باغ خدمت کوي لګیا دی او باغ کې چې کوم دی انار خو غټ غټ شو سره سره انار یې ونیول نو وی دغه دوران چې کوم دی دا قاضیان دي په خپل منځ کې ناست دي که نه برستران دي او ججان دي په خپل منځ کې ناست دي خبرې اترې کوي نو هغه نور قاضیان درته وایي چېرې ستا د انارو باغ مو نه لیده یو ملګری بل ته وایي که نه او ستا د باغ انار به موږ څنګه وخورو وایي دا خو اسانه خبره ده بس تاسو زما ځای له راشئ تاسو باندې به زه انار وخورم قاضي صاحب چې کوم دی په ډېر امید باندې قاضي صاحب په ډېر امید باندې خپل قاضیان راوستل او د دې دپاره یې راوستل چې یاره زما به اوس یو نوم جوړ شي زه به په قاضیانو باندې روټۍ وخورم زه به په قاضیانو باندې چې کوم دی هغوی له به څه شوه کاشف دی څه شو زه به په هغوی باندې انار وخورم زما به یو ویلیو جوړه شي زما به یو حیثیت جوړ شي زما به شان ډېر اوچت شي نو یې قاضیان یې چې کله راوستل په هغوی باندې روټۍ وخوړه په هغوی باندې چې کله وی روټۍ وخوړه نو بیا ورته قاضیانو ته وایي راځئ چې زه تاسو چې کوم دی اوس دې باغ ته بوځم ما ته لږه توجه کوئ د یو خبره کوم دې باغ ته مو بوځم او انار در باندې خورم مبارک وسره دی قاضیان وسره دي قاضي صاحب روان دی خپل باغ ته مبارک هم وسره دی میلمانه قاضیان هم وسره دي او مبارک ته وایي رحمه الله ته چې مبارکه ورشه او د بوټو نه انار روشو کوه چې دا قاضیان یې ښه په خوند باندې وخوري نو وایي قاضي صاحب په حکم تعمیل چې کوم دی تعمیل شروع کړو مبارک صاحب او وی د بوټي نه ورته انار روشو کړو ښکلی سور انارو او انار یې مات کړو
او ای قاضیانو چې کوم دی هغه خوړو نو هغه تریو و دا څنګه چللی تا خو وایې چې زما د باغ ډېر خواږه انار دي و به دا یو دانه و به کې تریو وایي مبارک چې کوم دی بل انار راوشو کو چې بل انار یې راوشو کو هغه یې مات کړو هغه هم تریو و نورم پوزیشن خراب شو د قاضي صاحب نورم پوزیشن خراب شو مبارک ته وایي بل روشو کوه مبارک بل روشو کوه هغه انار یې مات کړو چې درېیم انار یې مات کړو هغه هم تریو و چې کم را ماتی هغه تریو وي چې کم را شوکی هغه تریو وي قاضي صاحب سر لټک ورکړو چې مبارکه تا زما په باغ کې څو کاله نوکري وکړه 12 کاله تا یا 14 کاله نوکري تا زما په دې باغ کې وکړه تا اوسه پورې تریو او خواږه انارو نه پېژندل عجیبه انسان یې چې کم را شوکي هغه تریو وي چې کم را شوکي هغه تریو وي ولې د قاضي صاحب پوزیشن خراب شو که نه زمونږ د سټوډنټانو خبره ویلو یې ډاون شوه ویلو یې ډاون شوه پوزیشن یې خراب شو نو مبارک چې کوم دی هغه ورته وایي قاضي صاحب 12 کاله او 14 کاله خو مې ستا په باغ کې نوکري کړې ده خو لیکن د هغې په عوض کې چې کوم دی تا نه ما تنخوا اخیستې ده او قسم په الله مبارک ورته قسم خوري قسم په الله چې په دې 14 کاله کې ما یو دانه انار هم ستا د دې باغ نه دی خوړلی نو ما ته به څه پته ولګي چې دا انار خوږ دی دا انار تریو دی دا انار خوږ دی دا انار تریو دی او په حدیث کې راځي وایي آخر زمانې کې به امانتونه دومره اوچت شي په ټولې علاقې کې او په ټولې ضلع کې به چې کوم نه یو سړی امانتدار نه نن هغه زمانه ده نو د دغه امین انسان چا تیار کړو دا قرآن تیار کړو او بیا د دې نه وروسته چې کوم دی د هغه نه د داسې پاکې هستۍ نه الله رب العزت عبدالله پیدا کوي چې هغه مشهور دی په عبدالله بن مبارک او یو لوی امام الله رب العزت ګرځولی و